دا هغه کلمات دي چې په کوم الله ډېر خوشحالېږي او الله مونږ ته د خپلې خوشحالۍ خبرې ښودي چې دا ووایه زه پرې خوشحالېږم، دا ووایه زه به خوشحاله شم، دا ووایه زه به خوشحاله شم. نو په دې دوه څیزونو الله خوشحالېږي، یو د الله تسبیح سبحان الله چې پکې ده، او د طالبانو خبرې تاسو ته ما ویلي هغه مونږ طالبانو ته کوو، تاسو ته به حاصل ویم. مقصد یې څه دی؟ سبحان الله، چې موږ د دې خبرې عقیده لرو، د دې خبرې اقرار کوو چې الله ته د هر عیب نه پاکې. نو چې ته ما ته ووایې چې ګوره تا کې څه عیب نشته، اگر چې زه د عیبونو ډکې زه به خوشحالېږم که نه به خوشحالېږم. چې زه تا ته ووایم چې یاره څونه ښکلې تا کې عیب نشته، څومره ښه وجود دی دی، تا کې عیب نشته، څومره ښکلی علم دی دی، د علم عیب نقصان هم تا کې نشته، سره د دې چې دا هر څه ناقص دي ته به خوشحالېږې که نه. نو چې زه الله ته ویم چې یا الله تا کې څه عیب نشته، الله زه وده کېږم خوب ته محتاج یم، تا له خوب نه راځي، ته خوب ته محتاج نه. الله زه ستړی کېږم خدای په تا ستړی نه راځي، الله ما له مرګ راځي، تا له مرګ نه راځي. الله زه بیمارېږم تا له مرض نه راځي، الله زه بل ته چغې وم ته چاته چغې هېڅ ضرورت دې نشته نه چاته چغې وې. د ټول قدرت طاقت مالک پروردګاره دی. الله زه ښځې ته محتاج یم، ستا ښځې ته حاجت نشته. الله زه بچو ته محتاج یم، ستا بچو ته حاجت نشته. که زما خپل بچی نه نو پردې بچې غېږ کې ونیسم پالمې، ستا دې ته حاجت نشته. زه پلار ته محتاج یم، ستا پلار هم نشته، ستا نیکه هم نشته، ستا بره نسب هم نشته، ستا سخر خواښې هم الله نشته. خدای تا کې هېڅ احتیاج نشته، مخلوق ټول تا ته محتاج دی. رښتیا ووایه په دې یو سبحان الله کې دا ټولې خبرې پرتې دي. چې ته یو ځل سبحان الله وایې دا ټولې خبرې پرتې دي. الله ته د شریک نه پاک دی، تا له شریک نشته. ستا شان چې څومره اوچت دی شریک نشته، ستا صفات چې کوم دي هغې کې هم تا له شریک نشته. ستا په شان علم د بل چا نشته، ستا غوندې طاقت الله د بل چا نشته. ته چې کوم کارونه کې بې عیبه کارونه دي، زه چې کار کوم خامخا نقصان به پکې وي. تا سپومې نور دې له چکرې ورکړي دي، دا ستوري او دا کائنات پروردګار. رښتیا ووایه دا د خدای حقیقي صفتونه د رب العالمین. نو چې ته په دې اقرار کې چې تا کې عیب هېڅ نشته، نو په دې به الله خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي. ټول هغه څیزونه چې الله له مناسب نه دي ټول ختم. او بیا بحمده مقصد څه دی چې څومره ښکلي صفتونه دي الله دا ستایي، ته دې مستحق د ټولو نه لوی صفت وجود دی. خدایا زما څه وجود دی مخکې نو، وروسته به بیا وجود ختمېږي. ستا وجود ازلي ابدي دی، ختمېدو والا نه دی. زما به څه علم وي د دې دیوال نه پورې غاړه زما نظر نه لګي، چې کوم ځای پورې نظر لګي هغه هم ناقص علم. یو شی راته دوه ښکاري، خدای ستا په هر ځای کې نظر دی، ستا په هر شي نظر دی پروردګار. په ځمکه کې دننه چې زمیندار کم تخمونه اونولي دته پته نه لګي چې هغه غنم کم ځای پروت دی. پروردګاره تا ته یو یو دانه معلومه ده، ولا حبة فی ظلم، د ځمکې تیارو کې دانې او هغه پاڼې چې د اونو نه غورځېږي خدای ته معلوم دي. کم نري نري تخمونه د شړشم او د دې کبل او د دربو چې په دې ځمکه کې پراته دي، په خدای قسم الله ته یو یو معلوم دي. په دریاب کې دننه چې کوم حیوانات دی الله پیدا کړي دي، الله ته د هغې علم دی. په دې فضا کې چې کوم مخلوقات دي د الله په دې ټول هر څه علم. په مخ کې، په وروستو، په جنت، په دوزخ، په قبر، په قیامت، په دې هر څه د خدای علم. خدای ته ډېر لوی قادر یې، الحمدلله کې دا ټول لري. ستا په شان قدرت طاقت ته بل چا نشته. زه به دنه څپېړه وباسم، دی به مخکې چې زما لاس به ونیسي ما به راونیسي. خدای تاسو رانیوي نه شي. زمونږ دا سټوکي ستا په لاس کې دي پروردګار. که مو کینې او که مو پاسې، که مو سملې او که مو روغې،
که مو وجنې که ژوند راکې که زوی چاله ورکې که لور ورکې که ډېرې ورکې که ډېر زامن ورکې که څوک شنډ پیدا کې دا هر څه ستا په لاس کې د الله لیدل د الله اورېدل د الله خبرې دا د خدای صفتونه دي ژوند ورکول مرګ ورکول عزت ورکول ذلت ورکول دا ټول کائنات چلول کل یوم هو فی شأن دا ټول سیستم روانول د دې ټول ارس قایمونکي ذات الله دی د خدای ټول ښکلي صفتونه په دې یو رکوټي ټکي کې رالل چې بحمده دی العظیم خدایا ډېر لوی یې نو په شان کې شان دې ډېر لوی دومره د بل چا شان لوی نشته هېڅ چا العظیم خدای د صفاتو په اعتبار ډېر عظمت لري العظیم خدای د افعال او د کارونو په بنیاد ستا شان بل څوک نشي کولی طالبان وی توحید ذاتی صفتی فعلی دواړه راغلل درې واړه شرک په صفاتو کې په ذات کې او په افعالو کې ټول ختم شرک باندې الله ډېر خفه کېږي په دې دوه ټکو کې د خدای ټول صفتونه راغلل په دې دوه ټکو کې د خدای ټول عظمتونه راغلل په دې دوه ټکو کې د خدای ټول لویي راغله په دې دوه ټکو کې د خدای ډېره بړایي راغله په دې دوه ټکو کې د الله هغه عظمت راغی چې د هېچا نشته په دې دوه ټکو کې تا دا اقرار وکړه چې خدای د هر قسم عیب نه پاک دی موږ د عیبونو مجسمې یو پتا کې نشته رښتیا ووایه په دې دوه ټکو کې دا ټولې خبرې راغلې نو چې دا ته ووایې نو الله به خوشحالېږي که نه به خوشحالېږي نو ځکه حضور پاک فرمایي دوه خبرې دقه دوه ټکي دي الله ته خوښ دی د الله خپل صفت خوښ دی زما نه دی خوښ زما خپل صفت خوښ دی سره د دې چې زما دا صفتونه دا زوال لري یو هلک به ډېر ښکلي خشته به جینکۍ به پرې مینېږي دومره ښکلې به خو چې دی بوډا شو ملی راټیټه شوه غاښونه یې ورته خولې کپه شوه مخ یې چیچړ شو روزې پرې را پرېوتې بس ختم حسن لا یو جینۍ به ډېره خوبصورته به ځان به ترې روکي رشتې به ورته پلین ولاړې زه کوم خو دا جینۍ چې کله بوډۍ شوه غاښونه یې وتل مخ چیچړ شو سترګو نه اوښکې چخې بیږي ملی راټیټه شو حسن لاړ ختم یو ملا به یې ښکلی عالم به یې طالبان به ته ګیر چاپېره ته وي سبق به ته زده کوي چې بوډا شو هېر شو یو حافظ دی د قرآن شریف هر څه ورته یاد دي بوډا شو هر څه یاد یو سړی د عزت خاوند به اخره کې بې عزته به شي یو سړی بادشاه به بادشاهي به ترې لاړه شي د خدای بادشاهي د الله نه تللی شي چېرې نه یو سړی به د مضبوط طاقت خاوند دی پهلواني به کوي او جنګېږي به د غټو پهلوانانو سره خو چې بوډا شو هلکه وایي د ریټایرمنټ واخیست بس دی نور پهلواني نشي کولی دی نور باکسنګ نشي کولی دا ریټایر شو دی نور کرکټ نشي کولی دا ریټایر شو دی نور فوټبال نشي کولی دا ریټایر شو دی نور والیبال نشي کولی دا ریټایر شو د طاقت کمزور شو ختم شو زما په رب قسم چې زما د رب طاقت نه ختمېږي قدرت ته ختمېږي نو چې زه د الله صفت کوم او دا صفت د الله نه ختمېږي زما صفت ما له الله راکړي د خدای راغله چا نه دي ورکړي ذاتي صفتونه دي نو الله به خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي بیا په دې صفتو د قیامت پر ورځ به تله ډکېږي تله دومره غټه تله ده چې حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ وی الله د قیامت پر ورځ چې ته پې وزن کې دا تله راته وښایه نو چې الله ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت نو چې په هوش کې راغی نو جاړي ولې جاړي الله دا خو دومره غټه ده که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یو چابړي کې واچوې په دې پوټې ګوټ کې ځایږي خدایه زما په عمل به دا څنګه کېږي
دون عمل دا کم ځای نه راوړو، کم ځای نه دون عمل لا پیدا کړ. الله وفرمایل اے داوده چې زه وغواړم په یو کجورې م ډکولی شم. فکر مه کوه. او رسول الله مبارک فرمایي چې سبحان الله تملأ نصف المیزان، نیمه تله پې ډکېږي، نیمه. والحمدلله یملأه، باقي نیمه په الحمدلله ډکه شوه. نو په دې دوه ټکو دې پوره ترې ډکېږي. دونه مهربانه ذات شته. دا خو د پیغمبر مبارک زړه ته الله واچوي، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو هغې مونږ ته ووایي دا الله نه راوالي او مونږ ته یې راورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې دوه ټکو دې پوره تله ډکېږي. بدقسمت اوس پې هم نه کوي. هاي هاي الله پې خوشحاله شه، تله پې ډکه شه، ژبه باندې اسانې دي، سخت ستړی کېږي پې هم نه. او حضرت ابو هریره فرمایي د حضور پاک نه حدیث نقل کوي چې چا په شواروس کې د ورځې 100 کرته وي محیت ذنوبه، ګناهونه به ختم شي. وان کانت مثل زبد البحر، اگر که د دریاب د زګ عمره ولي دي. او یو روایت کې راځي وان کانت، اگر که د دریاب د زګ نه زیات ولي دي. وإن كانت مثل زبد البحر، د دریاب د زګ عمره. بل ځای کې راځي چې د دریاب د زګ نه ډېر ولي دي. دا به خدای معاف کړي. ټول به وایي که خیر انشاءالله. دا ځان له وظیفه کې دا هغه وظیفه ده چې ما ته زما پیغمبر مبارک ښودلې ده. دا هغه وظیفه ده چې رسول الله مبارک ته الله په زړه کې اچولې ده. دا هغه وظیفه ده چې الله پې خوشحالېږي. دا هغه وظیفه ده چې تله پې ډکېږي. دا هغه وظیفه ده چې ته پې ستړی کېږې نه. دا هغه وظیفه ده چې د خدای ټول صفتونه پکې دننه پراته دي. بل دا هغه وظیفه ده چې پیغمبر مبارک خپلې نیازبینې لور ته ښودلی. د پیغمبر په ټولو لوڼو کې کشره لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها، او دا په حضور پاک ډیره زیاته ګرانه. دا اولاد ټول پلار ته ګراني، مور ته ګراني، لیکن دا بعضې اولاد نسبتا لږ زیات ګراني. نو فاطمه په ټولو لورو کې حضور پاک ته زیاته ګرانه وه، کشره وه. چې مور یې وفات شو دا ترې ماشومه پاتې شوې ده، نورې غټې وې دا وړه پاتې شوې ده. د دې تربیت په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی او منې چې دې له به کله کمیس جوړو نو پیغمبر مبارک په خپلو وله پلیشتو برابر پلیشت. ما خفیت مشیتها عن مشیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې چال د حضور پاک د چال په شان دی. دا چې بتلو د شانه به دیو قتل تا به وی رسول الله مبارک روان دی په داسې انداز بتلا. او حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک به داسې روز نه و چې دې کاره به نه ته، داسې ورځ به نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د فاطمه کې دا سیدة نساء اهل الجنه، د جنت د ښځو سردار ده. دا داسې د پیغمبر خوښه. او چې کله به دا راله رسول الله مبارک وګورئ په مصنف د ابن ابي شیبه کې د آدابو په باب کې دا احادیث شته. نو حضور پاک به ورته له ځای نه پاڅېده، نو ځان ته به یې رانږدې کړه، قبلها ښکل به یې کړه. او چې کله به رسول الله مبارک دې کره لاړ دا به پاسېده مه پاسې، او کله به پاسېده نو ځان ته به یې رانږدې کړه، ښکل به یې کړه. غرمه م ورکړه حضور پاک ته دی. یو ځل د غرمې ورغی، حضرت علي رضی الله عنه کور کې نو وی اے نبنو عمې کې د تره زوی دې څه شو؟ د پلار د تره زوی خو خیر د تره زوی ورته وایي خاوند دې څه شو؟ وی ما سره یې جګړه وکړه، بار ووت، ما سره یې نن غرمې آرام ونه کړ قیلوله. حضور پاک چې ورشي علي وګورئ کوم ځای دی. صحابي راغی وی صاحب جومات کې د دیوال سوري ته پروت دی، وده دی. نبی علیہ السلام ورغی په خاورو پروت وده، حضور پاک ته خاورې وڅنډلې،
قم ابا تراب قم ابا تراب اے خور والا پاسا او بویت حضرت فاطمه سره ولا جوړ انتهایی خوخه د حضور پاک فاطمه بزغه مني زما د غوخه ټوکړه د فاطمه من احبها فقد احبني کچا دې سره مینا وکړه ما سره مینا وکړه من ابغضها فقد ابغضني کچا دا خپکله زه خپکله او بل حدیث کې راځي دي کې نه بلکې چې چا پیغمبر خپک الله خپک او چې چا الله خپک نو الله به سزا ورکړي سفر نه چې به حضور پاک راغی کله باندې جمعات ته لاړ او د جمعات نه پس یا مخکې دا به فاطمه کړله بچی څنګه او مرض وفات کې چې دا حضور پاک لرانه نو ځان تیرا نږدې کړه په ور پرې وتا وګي وته نږدې کړه نو چې د اوچته شنو په جړا شو نو بیا ځان تیرا نږدې کړه نو چې را نږدې کړه نو هغه د اوخ کو خاندې وکړه عائشې بیبي ته تاسو خو وینا د پلار راز نه پاش کوم نو د وفات نه پسې دې تاسو کو وی دا عجیب کارو هم یو وخت جړا او هم خندا ویاو چې را نږدې کړم راته فرمایل چې بچې دې بیمارۍ کې زه د روان یم صبر وکړئ ګوره صبر وکړئ چې غیبانه مې فریاد بنه کې مال جړا راله د پلار په جدای بیا را نږدې کړم وی بچې زما په خاندان کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې راځې او ته به د جنت د ښځو سردار یې نو ما خندل خوشحاله شو او کله چې رسول الله مبارک وفات شو پسونه دړمنه ده صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرنا لهدیا وې داسې مصیبتونه را باندې را پریوتل کدا په دې ورځ ور پریوږي دا دې ورځ شکل په بدل کې دا ورځ بشپیش شلو کالو عمر کې وفات شو لګ د پاس یو څو میاشتې د پاسه 20 سال عمر کې دا غریب را دنیا نه لاړ او دړمنه لاړه د پلار پسې د حضور پاک پسې حضرت انس وی رسول الله مبارک دفن کړ خورې مواچولې چارې بیلچې په وګمه او را روانو دره تلاره کې ولاړ اواز یې وکړ انسا لم یخشو انسا لم خوشاله شو چې دا الله پر رسول مخاورې ورواړولې دومره دړمنه وه د الله رسول دی د حضرت فاطمه پلار دی بل شان پلار دی شلو کال عمر لم خوشاله شو لم یخ شو زما په پلار د پاس هم خورې واړولې د حضور پاک د وفات د شپږ میاشتې پس د دنیا نه لاړ شپږ میاشتې دا د کوره بار نه درم شپږ میاشتې دا نسکوره په خپل کور کې پرته ده دومره پیغمبر پسې خبره د رسول الله مبارک عجیبه شان یوازې دا خو نه چې هغه کومه سپینه قچره باندې به حضور پاک ګرځېده چې خبر شو هغه قچره موږی وویسته لاړه سترګو نه قطار قطار اوښکې را روانې دي په مدینه کې یو شاړ پیو سره یې لاندې کو دانې پکې وغورځول ساروی رسول الله مبارک پسې خفه دي ساروی ځان د غمه وجني دې شاه زما مبارک پیغمبر سورلی کړی هغه نه پس په دې څوک سورېږي یا فاطمه غوندې لور الله اکبر چې علي صاحب ته کله په نکاح کړو بچې هاي هاي بچې وي ما په خپل خاندان کې د ډېر بهترین انسان سره ستا نکاح کړی
خپل خاندان بهترین انسان باندې کار کوي. زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې داسې لور څومره ګران دی، لیکن دې به غریبې په خپل کور کې میچن په خپله تاول جرندې مشینان نو په مدینه کې په میچن به غنم اوړه کول. میچن تاول تاسو ته پته نشته بچې د مشرانو. ما خپله هسې کله یو ځل نیم میچن له چکر ورکړی دی. مې ورېږه ګورم مونږ به د کلو کې به د کورونو کې به بعضې خلکو میچنې تاوونه مې ورېږه ګورو په خدای سخت شی دی. لالا سخت به که نه هغې کې به هغه دغه به وداسه ورته ویلې کېږي، هغې کې به هغه لرګي او پل به د کاڼي او هم چې تاوه په غنمو غرار به یې کو سخت به او سخت دا مټې به د دې ښځو غریبانانو دا به غوټې شوې. دا زمونږ د ښځو کړي دي. میچن به یې خپله تاوله، اس ته به یې ګیا په خپله اچوله. یو سرمن و یو سرمن څاروي دروازې به یې پې اس ته ګیا اچوله، د شپې به پې ښځه خاوند اوده کېدل. دا ژوند تېر کړی دی. نو علي ورته وی فاطمې وی بابا له دې غلامان راغلي دي، ته لاړه شه یو غلام ته وغواړه چې د سره لږه سانتیا پیدا شي. چې دا راغله حضور پاک کورونو چې رسول الله مبارک راغی ام المؤمنین ورته وی فاطمه راغلې و زر ورکړه لاړ. حضرت علی وی زه او فاطمه ملاستو دې کې حضور پاک راغی، مونږ پاسېدو یې مه پاسې کېناست، خپې مبارکې وغځولې وی دا خپې دا پنجه زما خېټې سره وجنګېده. بچې څنګه راغلی دونه حیا وه چې غږ یې نه کوم. فاطمې بچې څه له راغلی حیا. حضرت علی ورته وی د الله رسوله دا ما درلېږلې وه، دا په خپله میچن تاوی لاسو کې غوټې پیدا شوي. غوټې دا په خپله میچن تاوی ګران کار دی. دا اس ته ګیا په خپله اچوي. یو سرمن د منکره دروازې پې اس ته ګیا چې د شپې پې دواړه ورده کېږو. اوبکې په سرمنو تاسو خوب مونږ په تولی خوب نه راځي، مونږ په فومونو خوب نه راځي. اعلی فوم ګورو، دا کمزورې دی نه ښه فوم ګورو. دا الله د دې نعمتونو قیامت پر ورځ به موږ څه جواب ورکړو. وروڼو موږ له الله څه رانه کړل؟ موږ ډېر ناشکره یو، موږ د الله ډېر ناشکره یو. موږ له الله په ژمي کې ګرمې اوبه راکړې، هیټرې راکړې، په اوړي کې ایسي ګانو پکې راکړل، هر څه خدای راکړل. الله موږ ستا شکر ادا نه کړو. خدای موږ له د شکریې طاقت راکړه. الله موږ له د شکریې طاقت. نو ما ورته وی چې بچې فاطمې لاړه شه حضور پاک له غلامان راغلي کې یو غلام یې در چې تا سره کار کوي لکه صراحته بدل د دواړو جهانو مبارک پیغمبر د انصاف نور د انصاف سپومه حضور پاک مبارک خپل نیاز ویلي لور ته وی بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي. خلکو مونږ کې راوړو خپلو بچو له راوړو. یتیم دې غرق شي او غریب تباه دی، خو چې زما خېټه مړه شي او زما بچي مړه دی دومره ریاض بي نه. بچې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې پلاران یې په جهاد کې شهیدان. ابراهیم اغویله ورکړه تا ته یو شی ښیمه چې د مرغۍ نه ډېر بهتر دی چې کله سملې بچې 33 کرته سبحان الله وایا، 33 کرته الحمدلله وایا، او 34 کرته الله اکبر وایا.
دا د مرئی او د وینځ او د غلام نه ډېر بهتر. د حضور پاک سونه انصاف او څومره دومره نیازبینه لور، کشره لور، عمر نه کمه لور په کار دا وه چې ورکړې وي. قرآن کې ورته الله ویلي دي واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. چې د پیغمبر رشتہ دار د نورو نه مخکې دې ورکوه، لیکن بیا نه ورکوي. د انصاف دا کلمات یو نو چې خپلې نیازبینې لور ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوم څیزونه ښیي خو فایده به یې پکې چې د تسبیح فاطمې وایي دا پکې پراته دي. په سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم کې دا پراته دي. سبحان الله پکې راغی او الحمدلله په بحمده کې پروت یو معنی او الله اکبر په العظیم کې پروت دی. العظیم چې کومه معنا ورکوي دا د الله اکبر معنا ده. نو ګوره تسبیح فاطمې پکې راغی. دریم تسبیح الملائکه، پاسمان کې فرشتي چې کوم تسبیح وای سبحان الله الحمدلله. فرشتو ته خو پته ده چې کوم شی د الله ډېر خوښ دی. تسبیح الملائکه مشو او زما ورور یو بل درته ووایي دا شیطان چې دی که نه حدیث کې راځي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړي پرېږدي نه. اذا غفل وسوسه چې کله دا بنی آدم د خدای نه غافل شي دا شیطان ورته وسوسې اچوي د ګناه. و اذا ذکر الله خنسا او چې کله دا انسان د الله ذکر شروع کی نو دا شیطان بیا پټیږي تختی. دا د الله ذکر شو سبحان الله سبحان الله العظیم وبحمده د خدای ذکر شو. نو بله فایده دا ده چې شیطان به تختی. چې دا وې نو شیطان چې کم خړتم ستا په زړه ښخ کړی دی به تختی. دی بله فایده شو. او زما ورونو بله فایده یې څه ده؟ یو واقع به راته ذکر کړم. حضرت یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو سخت خو په ډېرې تېرې شو ورونو کوی کې وغورځم بیا جیل ته ولاړ. خو چې کله د مصر بادشاه شو نو په مصر کې قحط و قحط نو د غله ټوله سنبال کړې وه. قرآن شریف کې راځي بادشاه خوب لیدي هغه تعبیر دی چې ټوله غله سنبال کړې وه. نو په کنټرول به یې ورکوله ګزارش سره. پخوا زمونږ په دې وطن کې هم چې کله چینی مینی نه کېدل نو بیا به حکومت په کنټرول چینی ورکول نو غله به یې په کنټرول ورکوله. نو خلک به راتلل او ده به تپوس کو څو کسان یې په کور کې دومره نو وله به یې ورکوله. نو یو هلک راغی یوسف علیه السلام ته او د یوسف علیه السلام نه غله وغوښته نو هغه وله غله ولیکله. نو خادمان ورکړله. یو ورځ دین پس د هلک بیا راغی. چې بیا راغی نو بیا یوسف علیه السلام وله غله ولیکله په کاغذ باندې چې دومره دله ورکې. نو هغه غله یې وله ورکړه. نو بیا راغی. یو څو ورځې پس بیا راغی. یوسف علیه السلام ورته لکه ته خو دوه درې ځله رالې که نه ویا نو ته پې څه کوې په دې غله دا خو ګوره قحط دی دا خو مونږ لږه لږه ورکوو هغه چاله ورکوو چې کوم مجبور خلک دی او ته روزانه راځې ته خرڅې که څه چل کوې هر وخت مونږ چاله غلې نه ورکوو. دا هلک ورته وایي چې بادشاه سلامت ولیکه که ځان مې درته وښه او خپل تعارف مې در سره وکړه ګورې چې څونه غواړم بیا به راکې. دا ټوله خمبې او دا هر څه به بیا راکې که ځان مې درته وښه. بس هغه قلم کېښود وایي ته څوک یې اول ځان وښایه.
وی بس ما پریدا وکنه ولیکه غلا دومره راله ولیکه نه لیکه ته یې څوک زما رونو کې څوک یې که څوک یې وی نه زه هغه کس یم چې په تا زلیخې الزام ولګوو سپۍ دې ما کړی او یو ځل زلیخه خو مینه وه په یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام نه خو الله حسن ورکړی نو زلیخه په هغه په کوټو کې دننه کمره چې کومه وه خاصه کمره هغه یې ورته ناوې کړې وه پالنګ یې ښودی و ځان یې ناوې کړی و خشته کړی او یوسف علیه السلام پرې غلام اواز وکړه راشي او چې څنګه یې دننه کړ نو دروازې یې ټولې جرنده کړې یوه بله 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 او چابیانې ځان سره کېښه خدای دا سپک جنجال وړی یوسف علیه السلام ته زلیخې وی ما ته نه ګورې هغه به ښکته کړه وی نه تا ته ولې وګورم زه خو ستا غلام یم چې څه حکم یې څه کار یې راته وایه تا ته ولې ګورم یوسفه دا سترګې دې څونه ښکلې دي ځان ته یې مایل کوه دا جال دی ګیره یې وی د ټولو نه مخکې به دا پټېږي یوسفه دا مخ دې څومره خشته دی دا لاسونه یې څومره ښکلي دي دا ویښته دې څومره خشته دی وی دا چې قبر ته لاړ شي وبه دوړېږي ختم یوسف ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم ته څومره ښکلی دې کوټه کې هېڅوک نشته بې زما او بې ستا نه نن به زما خبره منې ګناه به کوو یوسف علیه السلام ورته څه وایي الله اکبر او ورته وایي انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ماله چې دا ښکلی ځای راکړی دی د بادشاه دا کور دا د دې خپل حسن د وجې نه دی او دا چا راکړی دی الله نو الله خفه کړم دا سترګې خدای راکړي دي نو الله خفه کړم تا ته وګورم خو الله خفه کېږي دا خوبصورتي الله راکړې ده چې زنا وکړم نو الله خفه کړم ولې دا سوچ پکار ډېر خلک نن مال په ډمو نولي په اجلاګانو نولي په زناکارو لګئ په ډمو لګئ دا چا درکړی دی الله دا سوچ وکړه چې دا مال الله راکړی د خدای په دشمنۍ کې ولې ولګو دا جبا دا سترګې دا غوږونه دا مخ دا الله راکړی دی نو زه پې خدای خفه کړم زه خو په ډېر بېوقوف یم چې زه په دې الله خفه کړم ولې په الله خفه کړم نن دې الله خفه کړه نو دا چې کوم ذات دا اندامونه او دا حسن درکړی دی دا زور به درنه وباسي پرېږدي به دی نه بیا به توبې وباسي او توبه به دې نه قبلېږي او ورته وایي انه ربي احسن مثواي دا ښه ځای چې راکړی دی د شکل نه وجې ښکلي شکل نه وجې خفه کړم انه دا خو زه به ظالم شم ظالم نه کامیابېږي زلیخه ورپسې راپاڅېده وایي نن په زور به دې ګیروم یوسف علیه السلام لږ یې سوچ وکړه چې یا خدایه دا خو زه ګناه په ما په زور نه شي کولی خو لاس به خامخا راچوي نو چې یو ښځه ما ته لاس هم راواچوي زما دپاره لویه خبره ده زما سره وجود سره دا جنګېږي ما به پرېږدي نه زه به د ځان ساتم خدا به ما ته لاس راچوي دا هم بې ګناه نو خدایه زه به خپل وس وکړم دروازې ته روان شو د انسان دا وس دی خپل وس پکې دا به نه وي چې دروازه خو جرندره څوک نه خپل وس یې وکړه روان شو د ګناه نه ډېر خلک ما ته ټلیفون وکړي یاره یو ګناه کې مبتلا یم څه وکړم توبې مې مو ویستې قسمونه مې مو خوړل خو بیا دا ګناه کوم زه ورته یم د ګناه ځای بدل کړه چې کوم ځای درنه ګناه کېږي دا ماحول بدل کا په خپله به ټیک شي که د اوبو په ډنډ کې ولاړې او ته د زمزم اوبه هم په ځان باندې اچوې نو ته نه پاکېږي ته به د دې ډنډ نه ځان وباسې نو چې په عامو اوبو هم غلامې نه پاک به شي ګوره هغه خپل وس وکړو دروازې ته روان زلیخه وایي زه دروازې چابیانې خو ما سره دي خو چې څنګه روان شو دروازې ته دروازه ورته قدرتي کولاو شو الله بیا مدد کوي تر ګناه نه ځان ساتي الله مدد کوي بله دروازه بله ټولې کولو شي
وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. دي مخکې خزه ورپسې چې هلک قرآن الله خزه شاته نه لمن نه ونیوه د زور لګو لمن وشلېده. دا خو خواهش په مخه کړې وه په ځان نه پوهېده. دروازې نه بار یوسف علیه السلام هم ووت زلیخه هم ورپسې ووته. بادشاه ناست دی د زلیخې خاوند ارسي ولیدل. اوه دا څه وشو؟ زلیخه هوښیار خلک هم حیران وزیران مشیران ډېر خلک خپلو کارونو له راغلي دي درخواستونه ورسره دي. دا څه وشو؟ دا زلیخه خو سترګې پې پټې دي خپل غلام پسې منډې وې لمن نه یې نیولې دي. فورا الزام په یوسف راواړو چې د مانه د مطالبه کړې ما ته یې لاس راچولی. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قال ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب عليم. ستا خدي ته چې څوک لاس واچي څه به ورسره یا به جیل کې اچوي یا به سخت عذاب ورکړي. نو چې ګوره داسې د بادشاه په مخ کې ښځې دوړي نو خلک بیا د بادشاه طرفداري کوي. د یوسف غریب تابعداري څوک نه کوي. ټول وی ښځه ټیک وایي نقصان د یوسف دی. هغه وی هي راودتني عن نفسي ما ته دې لاس راچولی جګړه جوړه شوه. قرآن کې الله وایي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یو ماشوم دې کې لږ اختلاف د علما شته خو دا راجح قول دی. یو ماشوم مور سره هغه ګوی شروع کړ. یو څو ماشومانو خبرې کړې یو پکې ده که لوی سړي دا ګوی ورکوله شلو کسو به وله خوله کې سپق منډلی چې دا ته څه کوې بیبي پاکه ده غلطي د یوسف ده خو چې ماشوم ورکوي خارق للعادت شی دی نو بیا خلک مني. هغه وی د یوسف کمیس وګورئ که د مخکې نه شلېدلي نو دې پې ورته و ښځې ته ځان خلاصو بل تیره نه ده او که د شا نه شلېدلي نو دې ته تښتېده هغې لمن نیولې ده نو د ښځې غلطي ده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. چې کمیس یې وکړ شا نه شلېدلی. دا قرآن خو ستا دی. يوسف عارض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. يوسف بس دا خبره باندې کانه کېده او خدای ته وی بس بخنه د خدای نه وغواړه غلطي ټوله ستا ده. نو هغه هلک یوسف علیه السلام ته وی زه هغه ماشوم وم چې تا له مې ګوۍ کړې ده ستا صفایي مې کړې ده اوس راکې هغه لکه نه. نو یوسف علیه السلام قلم ورغورځو بچي لیکه ځان ته چې څومره لیکې ولیکه. نو فورا جبريل علیه السلام راغی وی دا دې څوک که دا ټول سټور ځان پسې ولیکي دا غریبانان به څه کوي. نو حضرت یوسف علیه السلام وی الله زما صفی یې راوستې ده که ده زما دپاره ګوۍ نه مې ورکړې زما خو پیغمبر هم زما جامه به داغدار شوې وه نو د پیغمبر خو خدای د ګناه نه پاک ساتي چې لږ داغ هم زما په جامه راغلی وي برباد به یا مې چا خبره نه منله تا خو زلیخې ته لاس اچولې که ما زرهاوې کې نه خو خلکو به زما خبره نه منله ده زما صفی کړې ده. الله وفرمیل ای یوسفه چې کوم بنده زما صفی کوي او سبحان الله وایي نو د قیامت پر ورځ به قلم ورونه غورځوم چې کوم جنت دې خوښي ځان پسې دي څونه فایدې دي په دې چې څومره دوستان یې ټول به دا وایه که خیر انشاءالله. یو ځل ټول وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. زنانو ته ویم تاسو ته ویم مسافر چې کوم اوري هر څوک چې اوري نو سل پیرې به که خیر انشاءالله. حاجي ډېره ښه ده استغفار ځان له د ثواب شی دی. دا یو څو مړي شوي دي او زه خو نوم زه خو د دستار بندو ورځې مې نو سوات تم پکې تللی وم لاهور تم پکې تللی وم د یاریپور علاقو تم نو زه په کلي کې نه وم ډېرې ورځې په کلي کې نه وم. دا مړي شوي دي یو د محمد اسلم کورونو عبدالسلام کاکا وفات شوی دی الله دې وبخي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د سیدانو کلي د اظهار کور والا وفات شوی وه الله دې مغفرت نصیب کړي.
الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د میروزو د کندې ناظم شاه د تره لور وفات شوې وه، الله دې وبخي. هغه غریب داسې په ځوانه زلمی کې وفات شو، ماشوم بچي دې پاتې شوي دي. الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د خالصي کلي عبدالوهاب کاکا وفات شوی دی او زموږ د جمع ملګري الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د چارباغ شیرین خان وفات شوی دی، الله دې وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د مفتی آباد د ممتاز علي امیر سیمین ګور وفات شوی و پرون، خدای پاک دې وبخي، په ځوانۍ کې مړه وه، ماشومان بچي دې پاتې دي، الله یې د بچو مل شي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د رزړو د شیخ آباد د عبدالنصر مور بیبي وفات شوې ده، خدای پاک دې وبخي. دا ملا صاحب د نثار پلار وفات شوی دی، الله دې وبخي. او د حافظ آباد لال شاه استاد وفات شوی دی، واقعي لال شاه استاد دی، خدای پاک وبخي، ډېر ښه سړی و، د قرآن شریف حافظه مو، نیک سړی مو، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د محمد عمر کاکا کورونو شیر بادر وفات شوی، خدای پاک دې وبخي، الہ العالمین دې وارثانو له صبر ورکړي. د عمرزو د نور رحیم مولانا صاحب پلار بیمار دی، الله دې شفا ورکړي. او د پلی د پل نظیب کورونو یو ملګري دعا غوښتې ده، الله دې قبول کړي. د الله دې مړو له چې د اما نومونه واخیستل د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، د ټولو وارثانو له صبر ورکړي، د قبر تیارې پرې رڼا کړي. او بل زما اوښې وفات شوی حاجي ډاکټر پل رازق صاحب د عمرزو، د هغې تقریبا هفته وشوه، د هفتې نه زیاته. هغه غریب ډېره موده بیماري م تېره کړه، د ما اوښې مو رشته دار مې مو، ډېرې رشتې مې وه ورسره. ډېر نیک سړی و، صالح انسان، ډېر صالح انسان، چې ته چا سره بد چا زیاتې دی په ژوند کې چا سره نه دی کړی. هغه ته هم دعا کوي چې خدای مغفرت نصیب کړي، الله پاک د قبر تیارې رڼا کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله ټولو بچو له وارثانو له صبر ورکړي، الله د نورو غمونو نه وساتي. یا الله چې څومره مردگان وفات دي ته الله مغفرتونه نصیب کړي او ته د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او زمونږ دلته کې ایوب خان د دې هیټ نه راځي، زموږ ورور دی، د هغوی ترور ده، بیماره د دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي، الله وله روغ صحت ورکړي. هغه راته بل هم څه دعا یاده کړې وه. او زمونږ یو دوست دی په مردان کې او په جده کې، هلته کې ما ډېر خدمت کوي، عبدالرشید صاحب یې نوم دی، ډېر ښه سړی دی عبدالرشید صاحب. د هغه مور و، هغه مور یې ما سره ډېره محبت لره، خو بس زه دا سفرونو باندې مقصد د دستاربندو مور یې وفات شوې ده، دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله وارثانو له صبر. یا الله ټول مردگان وبخي، یا الله ټولو مریضانو له روغ صحتونه ورکړي، الله موږ د ناګهاني آفاتو نه وساتي. خدای چې کوم مسافر دی، بالخصوص مسافرو ته دعا وکړئ. دا مسافر غریبانان خو ما ته پته د خدای په سفر په روزګارونو کې برکات واچوي، د فتنو آفتونو نه په امن و امان کې وساتي، او خدایا د خیر روزګارونه نصیب کړي. یا الله چې کوم دوستان د جمعې منزل لري ځای نه راځي، په یو یو قدم اجرونه ورکړي، برکات ورکړي، خوشحالۍ ورکړي، موږ د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه په امن کې وساتي. زما ورور په شجال مړ شوی دی، قرضونه لري، خمای کوي چې مړ شو، په شجال باندې قرضونه دي، خدای پاک دې ولا خلاص کړي او الله دې ولا خیر ورکړي. بل زما ورور وخت مې ډېر واغش، خو دا یو خبره مې زړه کې واچوې، راتلونکي الیکشن را روان دي، بیا به تاسو په جنډو هم یو بل سره جګړې کوئ، په پوسټرو به هم جګړې کوئ. خدای ګواه دی کوم دا لیډران پکار شي، دغه ګاونډي رور برې پکارېږي، قبر ته به دې دا ګاونډي ښخوي، قبر کې به دی چې کټ به دې اوچتوي، د میلمه قدر به دې کوي. دا مهرباني وکړئ. بس اوس درته دا خبره ځکه نه کوم د وټه چې دې کې د هر پارټۍ او هر قسمه خلک ناست دی، نو د چا ته دغه نه کوم، خو دا مهرباني وکړئ چې یو بل سره جګړه نه کوئ. وګورئ چې کوم صالحه کس دی، صالحه کس او یا د چا مشران صالحان دي، دیندار دي، وګورئ بس هغه له خپل اوټ ورکوي. او باقی دا خبره چې یو بل سره جګړې په جنډو په پوسټرو اکثر پکې دښمنۍ جوړې شي، دې نه ځان ساتئ، په اتفاق او په ښه ماحول کې د الیکشن وکړئ، او دا دعا د خدای نه وغواړئ، دا وکړئ
چې خدای زموږ مشران هغه مقرر کړي چې په زړه کې ستا یری خدای زموږ د دې ملک هم حفاظت وکړي زموږ د دې ملک هم بلا دشمنان دي خدای د ملک د ادارو حفاظت وکړي دا سوال وکړي چې د ملک ګوټ ګوټ کوڅه الله د قرآن او په سنت په رڼا باندې روښانه کړي وصلی الله تعالی